وإذ قال موسى او هر کله چې موسی علیہ السلام لقومي خپل قوم ته یا قوم ازما قوم اذكروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله علیکم پتا سو باندې اذ جعل فیکم انبیاء کله چې پیدا کړه پتا سو کی رسولان وجعلکم ملوکا او جوړ کړی پتا سو کی بادشاہان واتاکم او درکړی تاسو ته ما لم یؤتی احدا من العالمین اغسس چې نه ورکړی ټول خلقو ته یا قوم ازما قوم ادخلوا الارض داخل شي زمکه مقدسه التي پاک زمکه هغه چې كتب الله لكم فرض کړی دی الله جل شانه جهاد داغي پتا سو باندې ولا ترتدوا او مو واپس کېږي تاسو على ادبارکم پشاغان وخبروا فتنقلبوا خاسرين پس شی تاسو تاوان والا سورة المائدہ آیت نمبر 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم تیرو آیت مبارکون الله جل شانه د اهل کتاب یهود او نصارا داغوی چکم سوچ او باطل عقاید او پاغي باندې رد فرمایل چې یهود او دغه نصارا او د خپل اکابرین او اسلاف او آبا او اجداد صرف داغوی سهارا اغشتو او د هغوی په بنیاد باندې دوی ویل چې مونږه د الله جل شانه مقربین او نزدیک خلک یو او مونږ به هیڅ عمل هم نکو او بیا به هم مونږ ته هیڅ قسمه سزا هغه نشي ملاوي دي الله تبارک وتعالى فرمایل چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي که تاسو داسي نازولي د الله نو بیا تاسو باندې عذابونه ولې راغلي دي وقتن فوقتن او الله تبارک وتعالى غزاد دې چې چاته وغواړي نو عذاب ورکوي چاته چې غواړي بخنه کوي او د اسمانونو او د ځمکې ټول بادشاہت صرف او صرف د الله تبارک وتعالى دی او بیا دا فرمایل چې اے اهل کتاب تاسو ته الله جل شانه دا پیغمبر نبی آخر الزمان را لګل دي د پاره چې د فترت د زمانه یعنی هغه زمانہ چې پاغي کې د انبیای کرامو د پیغمبرانو د راتللو سلسله بند شوی و هغه د حضرت عیسی علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې شپږ سو کاله فاصله و دغه شپږ سو کاله دورانیه زمانه فترت چې ورته وي په دغه دورانیه کې چې کم کفریات او شرکیات او خرافات او رسومات په تاسو کې عام شوي دي دا غي د اصلاح د پاره الله تبارک وتعالى د خپل نبی آخر الزمان په تاسو کې مبعوث فرمایلی دي او بل اتمام حجت د پاره سبا تاسو کې څوک دا اونوي چې بای مونږ ته د الله د طرف نه څوک بشیر او نذیر زیر ورکون کی او يرون کی نه درغلي اتمام حجت د پاره الله تبارک وتعالى د خپل د پیغمبر نبی آخر الزمان انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا د الله تبارک وتعالى طرف نذیر ورکون کی يرون کی او داعی الى الله د الله دین طرف ته رابلون کی د الله جل شانه په حکم باندې نو دا ټول پتاسو باندې د اتمام حجت د پاره چې سبا سودا اونو چې ماته د الله پیغام نو رسیدلی نو لہذا پورز د قیامت چې کله کفار وي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
به بډې تمنا کوي چې کاش موږ مسلمانان وي او بیا به د الله جل شانه په حضور کې دا التجا کوي چې ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. از موږ ربا موږ واپس دنیا ته ولګا چې موږ نیک عمل وکړو او موږ یقین کولو والا جوړ شو. نو الله تبارک وتعالى مو ته فرمای اخسو فيها ولا تكلمون. لری تاسو د جهنم ته وردن نشي بهر مروزه چې سورې مو هي आवाजونه مکوي تاسو سره خبرې نه کوي. ولا يكلمهم الله يوم القيامه. رب کائنات به دوی سره کلام نه کوي. نو لہذا اتمام حجت د پاره چې سبا دا څوک دعواونه کی چې مونږ ته د الله دی طرف نه بشیر او نذیر څوک نو راغلي. رب کائنات خپل نبی آخر الزمان اغا بحیثیت رحمت للعالمین د ټول عالمونو د پاره د هدایت او د رحمت ذریعہ وګرځاو. نن چې کوم آیت مبارکه دی آیت نمبر 20 نا یو واقعا دی واقعی طرف ته اشاره ده. دا واقعي ذکر الله جل شانه فرمایي. دا هغه واقعا ده چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې يهودو ته ډیر زیات په اخلاص سره او مهنت سره دعوت او تبلیغ او فرمایل. نو يهوديانو طرفنا سوای د سازشونو نه، سوای د دښمنۍ نه، سوای د نفرت او د عداوت نه بل جواب بن راتلو او آی روز د دوی په هغه مکر و فریب کی ظلم زیاتی کی او اسلام دشمنی کی زیاتوالی راتلو. لہذا الله رب کائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مومنانو ته د دې خبري وضاحت د پاره چې کم دا يهود لګیا د اسلام سره دشمنی کوي دا د دوی سره اوسنی واقعا نه ده بلکې دوی دغه سي پخوانی انبیاء کرام سره خپل پیغمبرانو سره هم دغه سي سلوک کړي دي. څنګه سلوک کړي دي چې کله دا بنی اسرائیل د حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت یعقوب علیه السلام سره مصر ترال یوسف علیہ السلام چونکه د شام نه مصر تراغلو پوړکوالی کی او بیا د مصر بادشاہ جوړ شو. نو بیا د حضرت یعقوب علیہ السلام پر خاندان یو لس زمانو سره هغه چې د یوسف علیہ السلام مصر ته راوغختلو او مصر کې آباد شو. او بیا چې کله وخت پکې تیر شو نو دغه د یعقوب علیہ السلام د زامنو چې کومه قبیله وا بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نوم دی. نو دی باندې دغه بنی اسرائیل باندې د مصر بادشاہانو طرفنا ظلم شروع شو، خصوصا هغه بادشاہ چې کوم ته فرعون ویل شي دغه په زمانه کې هغه ظلم زیاتې خپل انتها ته ورسېدو. نو لہذا الله تبارک وتعالى د حضرت موسی او د حضرت هارون علیهم السلام په صورت کې د دوی نصرت او فرمایل او دوی د فرعون په مقابله کې کلمه حق وی فرعون سره جهاد باللسان هغه موسی علیه السلام او فرمایل. او بیا تفصیلی واقعه د مخکې سورتونو کې سوره بقره کې هم تیر شوې او مخکې سوره طه کې هم تفصیل سره ان شاء الله ذکر براشي. حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل ځان سره کو بالاخر د مصر نه اوتو او مخته بحر قلزم راغی. بحر قلزم کې الله تبارک وتعالى فرعون او داغه لخر چې هغه غرق فرمایل. موسی علیه السلام سره د بنی اسرائیلنا د بحر قلزم نه پوری غاړه ته چې کوم د عربو علاقه وا التکی قیام فرمایل. نو په دغه صورت کې چې کله دوی التا خ آباد شو الله تبارک وتعالى دوی ته فرمایل چې ستاسو چې کوم د پلار نیکو یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم علاقه ده په هغه علاقه باندې قوم عمالقه چې دا یو ډېر ظالم جابر قوم دی او داغوی بادشاہ هم ډېر طاقتور او ډېر ظالم جابر بادشاہ هغه چې د قابض دي.
لہذا تاسو لاړ شئ خپل آبا او اجداد چې کوم ځمکه ده پاکه خوره ده هغه د قوم عمالقه نه هغه آزاد کړئ. او دغه کار دپاره حضرت موسی علیه السلام د خپل د قوم د بني اسرائیلو چې کوم 12 سردارانو چې 13 آیتونو مبارکو کې د هغې ذکر تیر شو، دغه 12 سرداران د پاره د تجسس او د جاسوسۍ د پاره د حالاتو معلومولو د پاره موسی علیه السلام د دوی تشکیل کړو دی لګلو. چې کله دغه 12 سرداران هلته نه رالل موسی علیه السلام دوی ته وفرمایل چې د هغه خلکو څه حالت دی او څه کیفیت دی. نو دوی ورته وایي چې هغه ډېر طاقتور او ډېر ظالم او جابر او ډېر قوت او طاقت او شان او شوکت والا خلک دي، د هغوی سره مقابله کول ناممکن دي. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دغه حالات او دغه خلکو چې کوم شان او شوکت دی قوت او طاقت دی د هغې تذکره زما د قوم سره مه کوئ، ځکه دوی به ویریږي او د جهاد فی سبیل الله نه به دوی وروسته شي. نو دغه 12 سرداران چې کله موسی علیه السلام د خوا نه ووتل په خلکو کې دا ټولې قصې مشهوره کړي چې هغه ډېر ظالم خلک دی او ډېر قوت او طاقت والا خلک دی، تاسو د هغې مقابله نشي کولی. نو چې کله د موسی علیه السلام قوم دا خبرې واورېدې چې د چا مقابلې دپاره د جهاد فی سبیل الله حکم مونږ ته کېږي لګیا دی، هغه ډېر طاقتور دی ډېر ظالم جابر خلک دی، نو دوی فورا ویرېدل. او لہذا موسی علیه السلام ته چې کله د جهاد فی سبیل الله حکم ملو شو چې دا قوم ځان سره کا او قوم عمالقه د هغې خلاف جهاد فی سبیل الله وجنګېږي او هغه علاقه د دوی نه قبضه کوي، د الله مدد به تاسو سره وي. نو دی وخت دا قوم رستو شو، ځکه چې په دوی کې هغسې قوت او طاقت او صلاحیت او هغه ایمانی جذبه په دوی کې نه وه چې کوم الله رب کائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته ورکړو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کفارو خلاف د جهاد فی سبیل الله بیعت اغشتونو په دې وخت کې انصارو صحابه کرامو مهاجرین او صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته به عرض کو چې د الله رسوله منګه د موسی علیہ السلام د قوم په شانتي نه یو چې ورته ووایي چې فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون، چې ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي او د جنګېږي مونږ به دلته ناست. یا رسول الله مونږ به ستا مخکې ستا رستو ستا شاته ښي طرف ته ګس طرف ته جنګېږو به خپل سرونه به په تا باندې قربانو خو تا نه به رستو کېږو نه. او داسې د جهاد فی سبیل الله او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم باندې خپل تن من دن صحابه کرام قربان کو. یو داسې تاریخ رقم او فرمایل چې د دنیا د پیدا کېدو نه تر اوسه پورې تر قیامته پورې د هغې مثال څوک نشي پیش کولی. او د هغې وجه هم دا ده چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 23 سال دور نبوت هغه محنت نتیجه صحابه کرامو. اوس که چېرې یو سړی د هغوی په قربانۍ باندې د هغوی په للهیت باندې د هغوی په تقوا باندې د هغوی په تربیت باندې د هغوی په اخلاقو باندې د هغوی په جهاد فی سبیل الله باندې د هغوی په قربانو باندې که څوک شک او شبهه کوي نو هغه منافق او مذبذب په خپل ایمان د ویریږي. ځکه دا براه راست د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 23 ساله دور نبوت هغه محنت باندې اعتراض کول دی. د صحابه کرامو 1,24,000 یا 1,26,000 چې کوم ګلدسته نبی علیہ السلام په 23 ساله محنت باندې تیار کړو او بیا د الله رب العالمین د دین د خورولو لپاره پوره دنیا کې هغه د هغوی تشکیل کړو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کال هغه محنت نتیجه وه. لہذا د هغې مثال په مخکینی امتونو کې هغه نه ملاوي. الله تبارک وتعالی په دې کې د بني اسرائیلو ذکر فرمایلی دی چې کله دوی ته د جهاد فی سبیل الله حکم ملو شو او دا ورته ویل شو تاسو واپس کېږي به نه ګینې که د جهاد فی سبیل الله نه رستو شوئ نو بیا به تاسو په ډېر لوی نقصان کې پرېوتئ. رستو آیتونو مبارکو کې تفصیل راځي چې دی موسی علیه السلام ته وایي چې ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي او د جنګېږي موږ به په دغه ځای ناست وو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى او هر کله چې ویل موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه اذکروا یاد کوئ نعمت الله نعمت د الله علیکم په تاسو باندې اذ جعل فیکم انبیاء کله چې پیدا کړل هغه په تاسو کې رسولان وجعلکم ملوکا او جوړ کړل په تاسو کې بادشاهان وآتاکم او درکړل تاسو ته ما لم یؤتی احدا
من العالمین اغسس چې نه ورکړي ټول خلق ته یا قوم ازما قوم ادخلوا الارض داخل شي زمکه مقدسه التي پاک زمکه هغه چې كتب الله لكم فرض کړی د الله جل شانه جهاد داغي پتا سو باندې ولا ترتدوا او مو پس کې تاسو على ادبارکم پشاغان وخبلوا فتنقلبوا خاسرين پس شی تاسو تاوان والا. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.